أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين صدق الله مولانا العظيم. تیرو آیتونو کې الله رب العزت په بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات کړیو د هغې تذکره الله رب العزت کړې وه. اوس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د هغې نعمتونو ذکر کړی دی چې کوم نعمتونه د هغې نورو نعمتونو په شانتي د بنی اسرائیلو دپاره الله رب العزت مختص کړي وو. دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت ارشاد فرمایي وَإِذِ اسْتَسْقَى او یاد کړه هغه وخت استسقا چې وغوښتې موسی علیه السلام لقومه د پاره د قوم فقلنا اضرب پس ویل مونږه اضرب بعصاک الحجر په همسا خپلې سره دغه کاڼې ووهه فانفجرت پس روانې شوې منه د دغې کاڼې نه 12 عینا 12 چینې قد علما په تحقیق سره پیژندلې کل اناس مشربهم هر یوې ډلې له ځای خپل د څکلو نه کلو خورئ واشربو او څکئ من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعصوا او مگر ځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي یعنې ورانۍ کوونکي. موسی علیه السلام نه چې کله دوی اوبه طلب کړي او دوی تږي شول نو موسی علیه السلام ته الله رب العزت موسی علیه السلام الله نه دعا وکړه. الله رب العزت ورته وویل چې ته د خپله همسا په دغه کاڼې باندې ووهه نو د دغې نه به چینې روانې شي. او مفسرین فرمایي ته دا هغه همسا وه چې حضرت شعیب علیه السلام موسی علیه السلام له ورکړې وه. نو د هغې سره 12 چینې چې کوم دی راووتلې. او مفسرین علما دا هم لیکي چې په دغه وخت کې د دغې بني اسرائیلو 12 قبیلې وې او د هرې قبیلې دپاره الله رب العزت یوه چینه جاري کړله چې هغوی د خپل هر یوې قبیلې چې کوم دی د خپلو اوبو څکلو ځای چې کوم دی پیژندلو. وإذ قلتم او یاد کړئ هغه وخت یا موسی چې ویل تاسو موسی ته لن نصبر چې هرګز به صبر ونه کړو مونږه علی طعام واحد په یو قسم طعام باندې چې منه او سلوا ده فادع لنا پس ته سوال وکړه مونږ لره ربک در خپلنا یخرج لنا چې راوباسي مونږ لره مما هغه څه تنبت الارض چې رازرغونوي دغه ځمکه من بقلها له ساګه د دې نه وقصائها او د بادرنګو نه وفومها او د غنمو د دې نه وعدسها او د اوږې د دې نه وبصلها او د پیازو د دې نه. قال وویل موسی علیه السلام دوی ته اتستبدلون الذي آیا بدل غواړئ تاسو الذي د هغې څیز هو ادنا چې هغه ناکاره دی بالذي په بدل د هغې هو خیر چې هغه غوره دی. اهبطوا کوشئ مصرا یو ښار ته فإن لکم ما سألتم بېشکه تاسو لره د هغه څه چې غوښتلي مو دي. وضربت او وهلی شو علیهم الذلة په دوی باندې سپکوالی والمسکنة او فقیري وباءوا او اخته شول دي بغضب من الله په قهر د جانب د الله نه. ذلک بانهم دا کارونه په سبب د دیو کانو چې دوی یکفرونه چې کافران شیو بیاات الله په آیاتونو د الله پاک باندې ویقتلون النبیین او وجل به پیغمبران بغیر الحق په ناحق سره. ذلک همدارنګې بما په سبب داغې کان عصوا چې ګناهونه به کول وکانو او دی یعتدون د حد نه تېرېدلو والا. دې ټولو آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د بني اسرائیلو په واقعاتو کې دا واقعه هم ذکر کړل چې کله هغوی ته د اوبو ضرورت شو موسی علیه السلام ته یې وویل چې مونږ تږي شوي یو مونږ ته د اوبو ضرورت دی ته د الله نه سوال وکړه چې الله مونږ له اوبه راکړي. هغه سوال یې الله قبول کو. دارنګې بیا په میدان تیه کې چې کوم دی 40 کالو پورې علما مفسرین لیکي چې دوی استوګړه وکړله او د 40 کالو پورې الله رب العزت دوی له من او سلوا او دارنګې چې کوم دی خپل انعامات نعمتونه چې کوم دی دوی له ورکړل. دوی وی چیرې مونږ خو په دې یو قسم طعام باندې صبر نشو کولی مونږ له ډېر څه پکار دي
نو موسی علیه السلام ورته وی چې تاسو د مصر په ښارونو کې یو ښار د چې کوم دی کوشې د میتانیتي نه چې کوم دی وځئ هلته به تاسو ته دا شیزونه میلاویږي دلته تاسو ته دا نه میلاویږي او دارنګې دوی به قتلول پیغمبران ناحقه باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد فرمایله چې د قیامت د ورځ د قیامت کې به ډېر سخت عذاب د هغه چا وي د پاره وي چې نبی قتل کړی وي او یا د نبی پیشوا یعنی نور خلکو دی قتل کړی وي یا پیشوا د نور خلکو وي په گمراهۍ کې او په تصویر جوړون کې یعنی په خصوصیت سره به حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوه قسمو کسانو لپاره په خصوصیت سره چې کوم دی د ټولو نزیات چې کوم دی عذاب ورکول شي په آخرت کې یو هغه انسان چې نبی قتل کړی یا د نبی پیروکاری قتل کړی او دویم هغه تصویر جوړونکي چې هغوی په خپل لاس باندې تصویر جوړ کړی وي د قیامت په ورځ باندې ورته الله فرمایي چې دا تا جوړ کړی دی په دې کې سا واچوه نو دې دواړو ته به چې کوم دی ټولو نه سخت عذاب کېږي او بیا دوی به چې کوم دی پیغمبران قتلول په ناحقه سره یعنی چې په تورات کې راغلي وو لکه آیت د رجم یعنی سنګسارول د هغه زانیانو چې واده شوي وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هغه معجزې چې پخوا ذکر شوي وي یعنی الله رب العزت د دوی د دغې کارونو مذمت وکړو چې دوی به پیغمبران قتلول لکه شعیب علیه السلام یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام او نور داسې ډېر پیغمبران او دارنګې روایت پکې راځي چې په یو ورځ باندې دی بني اسرائیلو او یا پیغمبران چې کوم دی قتل کړي دي نو دا هغه خلکو چې دوی به حد نه تجاوز کو په سبب د خپل ګناهونو باندې نو الله رب العزت د هغوی د هغې ګناهونو په پاداش کې بیا په مختلفو طریقو سره چې کوم دی په هغوی باندې عذابونه راوستل راتلونکو آیتونو کې به چې کوم دی انشاءالله د هغې تذکره وي او قرآن کریم په نور آیتونو کې هم د هغې تذکره ده الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي الله زموږ د محنت په خپل دربار قبول وکړي آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.